الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. دار سورة ممتحنة آخری دویمه رکو ده. عسى الله أن يجعل بينكم مخکې دې باندې زور ورکړی شو چې کم خلق د الله دشمنان دي دا ستاسو دوستان نشي کېدی په دوستۍ باندې منیسئ تاسو به یا د الله دوستی او محبت کوئ او یا به د الله د دین د دشمنانو سره مینه او محبت کوئ. دا دواړه محبتونه د یو مؤمن او د مؤمنې په دماغو کې او په زړه کې نشي جمع کېدلی. نو ډېر وعید قرآن په دې باندې دغه کو او حاتب ابن بلتعه رضی الله عنه ته پورا زورنه ورکړله. نو اوس مؤمنانو ته الله تسلي ورکوي چې ښه آینده زما پلار دی، رور مې دی، مور مې ده، خور مې ده، قوم دی، قبیله مې ده او زما دغه منځ کې به ټول عمر دپاره بیکاټي. نو الله مؤمنانو ته تسلي ورکوي چې دا نن دا کفار ستاسو دشمنان دي، ستا رور دی او که پلار دی، او کیدی شي چې الله رب العزت دا دشمنی په دوستۍ باندې بدله کړي او فتح مکه کې دا ټول کارونه وشو. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. قریب ده عسى الله، قریب ده چې الله وګرځي ستاسو او وبين الذين عاديتم د هغې کفارو منځ کې چې ستاسو ورسره دشمني ده منهم د دې کفارو نه څه وګرځئ مودة مینه، محبت او تعلق. او کته دا به څنګه شي دا دومره سره کافر به مسلمانان شي او زمونږ ولدي جوړ به راشي. نو والله قدیر، الله په هر سر طاقت خاوند دی، دا اړونه د الله تعالی په لاس کې دي. والله غفور رحیم، الله بخونکی او مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ندی نه لا ينهاكم نه منکی الله تاسو لرا عن الذين دای کسانا لم يقاتلوكم في الدين چې ندی جنگیدلی تاسو سره په دین کې و دین هم در سره جګړه نه ده کړې. ولم يخرجوكم من دياركم او نی ویستلی دی تاسو لا ستاسو د کورونو نه. الله تعالی معنا دا ده چې دا ټول کفار به ته یو ډله نه حسابې. یو کافر دی تا سره دشمنی کوي او یو بل کافر دی هغه تا سره دشمنی نه کوي. نو ته به ړومبی د دغه کافر علاج کوې چې کوم در سره بر سر پیکار دی، کوم کافر په تا باندې ځان نه پوهه کوي. نو که ته هغه سره احسان کوې یا هغه سره انصاف کوې دې نه الله تاسو نه منې کوي. ځکه وایي ولم یخرجوکم نی ویستلي تاسو لا ستاسو د کورونو نه. نو نه منه کوي الله تاسو د څه شي نه ان تبروهم چې تاسو نیکي وکئ د دغې کفارو سره وتقسطوا الیهم او انصاف وکئ او عدل وکئ د هغې سره. ان الله يحب المقسطین، یقینا الله دوست ګڼي انصاف کوونکي او عدل کوونکي. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. خامخا منه کوي الله تاسو د دوستۍ او د تعلق د هغې کفارو نه قاتلوکم فی الدین چې تاسو سره په دین کې جنګېدلي دي. واخرجوکم من دیارکم او ویستلي یې تاسو له ستاسو د کورونو نه. وظاهروا علی اخراجکم او تعاون یې کړی ستاسو په ایستلو کې د کورونو نه. نو څه نه منع کوي لا ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم ان تولوهم. د دې نه منع کوي چې تاسو واوړئ هغوی ته دوستانه او تعلق ورسره قایم کوي. او دا یاد ساتئ ومن یتولاهم څوک چې کافرو ته ور واوړي داسې کافر چې هغه زمونږ ورسره پیکار دي فاولئک هم الظالمون، دا کسان عمدي کامل ظالمان دي.
نبی صلی الله علیه وسلم چې د قریشیانو سره په حدیبیه کې کومه لوزنامه دستخط کړې وه نو هغې کې دا شرط مو چې پیغمبره که زمونږ نه یو کس درشي او هغه مسلمان می ستا ملګری می ته به موږ ته واپس کوي او که ستاسو نه موږ ته یو کس راغی نو هغه به موږ نه واپس کوو تا ته نو دا عامه مسله وه نو آیا زنانه که د کفارو نه راشي نو هم به موږ واپس کوو نو قرآن د هغې وضاحت کوي چې نه کومه زنانه چې مسلمانه شوه او راله د کفارو نه اب دوباره کفارو ته نه حواله کوئ ځکه دغه زنانه مؤمنه ده دا د کافر دپاره جایز نه ده او دا کافر د دې دپاره جایز نه دی د دې وجې نه د عتبه ابن ابي معیط لور د کلثوم نومې دی او بخاري کې حدیث دی عاتقه یعنې پیغله جنۍ د بلوغ ته رسېدونکې ده هغه راله ده هغې پسې دوه وروڼه دي عماره د یو نوم دی دا ورپسې رالل یا رسول الله موږ ته چې کوم شرط په معاهده کې لګېدلی پای موږ ته خپله خور واپس کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا په سړو کې دی په زنانو کې نه دی او بیا د قرآن دا آیاتونه نازل شو چې دا څنګه تاسو هغې ته واپس کوئ حالانکې دا مؤمنه ده د دې د مشرک دپاره جایز نه ده مشرک دپاره دا جایز نه ده دا به نه واپس کوئ نو دا پته ولګېده چې دا د سړو په باره کې خبره ده دا د زنانو په باره کې خبره نه ده یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مؤمنات و مهاجرات اے ایمان والو کل چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانه هجرت کوونکي نو فامتحنوهن ازمایش وکئ امتحان والی چې دا د خاوند سې نه لګي ورا تښتېدلې ده که نه دلته په مؤمنانو کې چېرته په یو سړي باندې ماینه وه په هغه پسې راغلې ده که نه دی واقعي الله او رسول باندې ایمان راوړی او واقعي د الله او رسول سره مینه ده نو که واقعي د الله او رسول په مینه باندې راغلې ده نو بس بیا خو صحیح ده او که نه د خپل خاوند نه تنګه شوی ورا تښتېدلې ده یا دلته چېرته په مسلمانانو کې په چا باندې مینه شو نو بیا به بل شان مسله ځکه ورته وایي الله اعلم بایمانهن الله واقف دی په ایمانونو د زنانو باندې اصل د ایمان پته الله ته لګي خو تاسو به ظاهري ظاهر باندې به فیصله کوئ چې دا ووایي چې او زه مؤمن یم او زما الله او رسول سره مینه ده او زما د هجرت سبب صرف همدقه دی فإن علمتموهن مؤمنات که تاسو معلومې کړي دي زنانو لره چې مؤمنې دي الله او رسول منلی دی نو فلا ترجعوهن الى الكفار مو واپس کوئ دا کافرو ته ولی کافرو ته به نه واپس کوئ لا هن حل لهم نه دا زنانه مؤمنانې مهاجرې حلال دي د دې کفارو دپاره او مشرکانو دپاره ولا هم یحلون لهن او نه دا مشرکان حلال دي د دې مؤمنانو زنانو دپاره دا اوس بله مسله ده وآتوهم ما انفقوا ورکئ تاسو د کفارو ته ما انفقو هغه چې دوی خرچه کړې ده د کافر نه ښځه راله په هجرت باندې مدینې ته اوس دا خو مؤمنه ده ته به نه واپس کوي نو که دلته په مسلمانانو کې څوک په نکاح باندې علي نو په هغه باندې به دا شرطي چې هغه کافر په دې باندې کومه خرچه کړې ده کم مهر یې وله ورکړی و کومه خرچه یې کړې ده دا مؤمن به دا خرچه هغې له لیږي او بیا به د دې مؤمن زنانه سره دغه کوي نکاح کوي او مهر به وله بیل تړي بیل مهر به وله ورکوي اوس به راشي تاسو ته وآتوهم ورکوي کفارو ته ما انفقو هغه چې هغې خرچه پرې زنانه وکړې وه ولا جناح علیکم ګناه تاسو باندې نشته مؤمنو ان تنکحوهن که په نکاح علی دی لره که را په نکاح علی نو په تاسو باندې ګناه نشته اذا اتیتموهن اجورهن کله چې ورکوئ دي ته مهرونه د دي هغه تاوان به مشرک ته ورکوي او دې له به ځان له مستقل مهر هم مقرر اوس تاسو زنانه دي په مکه معظمه کې اوسیږي او د کفر په ملک کې اوسیږي
دغه زنانو د نکاح غوټې مه کلکوئ، دغه ستاسو زنانه نه دي. دلته قرآن وایي ولا تمسکو بعصم الکوافر. د عصم جمع د عصمتون ده. عصمت دلته په معنا د نکاح دی. نو معنا تېنه موږ غوټه کوو، نو معنا به داسې کوو ولا تمسکوهن بعقود الکافرات. تاسو مه کلکوئ هغه غوټې د نکاح د کافرو ښځو چې نه زما ښځه روزي نه پرېږدم، نه دا ستا ښځه نه ده. چې اختلاف د دین او اختلاف د دار راغی به دا ښځه خاوند د یو بل ښځه خاوند پاتې نه شو. او واسألوا ما انفقتم، وغواړئ د کفارو نه هغه چې تاسو خرچه کړئ. ستاسو کافره ښځه ده وتښتېدله، هلته لاړله یا هلته ده او کافر ورسره نکاح کول غواړي، نو نکاح د کافر سره کېږي، هم کافره ده. نو تاسو چې کومه خرچه کړئ جواب ولېږه. او مشرک ته وایي زما دا ښځه خو په نکاح دی، خو هغه زما مهر به راولېږي، زما خرچه به راولېږي. دا د قرآن حکم دی. او ولیسألوا ما انفقوا، هغوی دې مو غواړي ستاسو نه مشرکان هغه چې هغوی خرچه کړې ده. ذالکم حکم الله، دا د خدای فیصله ده چې داسې به کوئ. خو پیښه دا ده والله علیم حکیم، الله پوه دی، هر کار کې د الله حکمتونه دي. اوس دا خبره چې دا حکم نازل شو نو کفارو ته مو ویلی شو چې تاسو به خرچه، تاسو چې کوم د مسلمان ښځه او مشرکه ده او ته ورسره نکاح کوې نو خرچه به لیږي. او مومن ته ویل چې هغه ښځه په هجرت راله، د مشرک ښځه وه مسلمانه شوې، تی په نکاح باندې واله، خو ته به خرچه ورکې. مؤمنان خو تیار شو د الله او رسول حکم ته، خو مشرکانو انکار وکړو. نو چې مشرکانو انکار وکړو نو دا حکم نازل شو. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، وإن فاتكم كفوت شي استاسنا یو شی یو تنا د بیبیانو استاسنا کفارو ته یې وتښتي. یو مسلمانه ښځه نه ده، د مسلمان ښځه ده او کفارو ته وتښتېدله. اوس هلته کافران په ریکاري خو د خرچې نه خو انکار کوي. فعاقبتم، نو تاسو د کفارو باندې وار وکړو، په کفارو باندې حمله وکړه، په کفارو باندې غلبه حاصله کړه او د هغې نه مالونه او دولتونه راوړل. نو فآتوا الذي ذهبت ازواجهن مثل ما انفقوا، ورکئ تاسو هغې مؤمنانو ته چې تللې وي بیبیانې د هغوی په مثل د هغې چې د مؤمنانو په هغې باندې د مهر وغیره په لحاظ سره خرچ کړي وو. د هغې مالي غنیمت نه ورکئ. د دې نورې ترجمې هم شته. واتقوا الله، خدای نه ویریږئ په هره معامله کې الذي هغه رب انتم به مؤمنون چې ستاسو په هغې باندې عقیده او ایمان دی. یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. په دویم ورځ د فتح مکې باندې چې فتح مکه وشوه نو په سباله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفا په ډیرۍ باندې کېناسته او حضرت عمر ترې لاندې کېناسته او دغې پورې د سړو سره د بیعت مسله سر ته ورسېده. نو په دویم ورځ باندې نبی کریم د هغې زنانو نه چې کومې اوسې پورې مشرکانې وي او ایمان یې راوړو نو د هغې نه بیعت اخلي. د نبی علیه الصلاة والسلام د بعضو زنانو نه سره هغې په خپله بیعت کو او بعضې زنانه هغې سره به عمر د پیغمبر خدا په حکم باندې او د پیغمبر خدا د نائب په حیثیت باندې به هغه به د بعضو زنانو نه چې کوم دی دغه اخیسته د بیعت. حدیث کې راځي د نبی علیه السلام لاس چرته اجنبي زنانه سره دی ملاو شوی
د حضرت خدیجة الکبرا خور ده او د فاطمة الزهرا ترور ده او امیمه د هغې نوم دی. هغه راله وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ بیعت کوو. نو چې رالو نبي علیه الصلاة والسلام ته موږ وویلې چې یا رسول الله موږ سره لاس نه میلاوې. نو نبی کریم فرمایل چې زما لاس دا د اجنبي زنانو سره نشي میلاوېدلی او زما بیعت دا په ژبه باندې دی د یوې زنانه سره او د 100 زنانو سره زما بیعت یو شان دی چې هغه زه په ژبه باندې تاسو سره بیعت کوم. او بیعت نبی علیہ السلام په هغې الفاظو کلماتو باندې کو چې دلته قرآن ذکر کړي دي. په هغې الفاظو باندې زموږ سره نبی کریم بیعت کو. بیعت کوي دغه د ابو سفیان زوی د حرب هم ناست دی. نو زنانه راځي او زنانه وفود او بس بیعت کوي او ځي. دا د صرف زنانو کې ځان سه پټ راپټ که هندي لکه چې هغې ته خو خپل کار معلوم و چې د حمزه سینې اشلولې وه او د هغه اینې رایستلې پای چکونه لګولي وو. هغې ته خو پته وه نو ځان یې ناشنا را ناشنا کو په ښځو کې دننه راغلی بس هغه ما داسې دې تفسیرونو کې لیدلي چې لاس یې راویسم د لاس یې سپینو. نو نبی علیه السلام ویل دا د سبوع لاس دی که زنانه لاس دی؟ دا د درنده لاس دی که زنانه؟ نو ویل یا رسول الله دا ابو سفیان ډېر بخیل سړی دی ناستو وایي دا ما او زما بچو له سي پوره خرچه نه راکوي. نو که زه داسې لږ غوندې شی د ده نه په پناه باندې او په پټه باندې زه استعمالوم په خپلو بچو او خرچه کې ته لږه علمه نو څنګه به نو ابو سفیان وویلې ورته چې زه پخوا چې دې څه کړي دي او اوس چې څه کوې ټول تا لپاره حلال دي. پیغمبر خوا پوه شو چې هنده ده ځکه هندر هغه ښځه وه که نه. نو بیا نبي علیه السلام ویل چې انت هنده بنت عقبه ته هنده د عقبه لوري. ویلا خو مخکنۍ خبرې به ټولې معاف کې معافي به کې ها قیمه خو معافي به کې. بس بیا بیعت شروع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ای پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کله چې تا ته مؤمنې راشي یبایعنک تا سره بیعت کول غواړي نو د بیعت الفاظ بدایي الله یشرکن بالله شیئا. لومبی شرط دا او خبره دا وه چې تاسو به ما سره وعده کوئ چې هیڅ قسم شرک به نه کوئ. ځکه لویه بیماري په اهل مکه کې د بت پرستۍ او د شرک وه. ولا یسرقنا او دویم شرط دا دی چې غلاګانې به نه کوئ. په زنانو کې غلاګانې ډېرې دي. په زنانو کې غلا ډېره ده اوس هم کوي. دا دکانداران نه تپوس که دکانداران یې غرق کړه. داسې دوکانونه یې پای کې چکرې وهي او یو شی په بډه کوي او بل شی نورې کیسې ورته نشم کولی چې د دې ملک زنانه تللی او په یورپ کې هم غلاګانې کړي دي. هغه نوم نه ته نه علم خو هسې خبرې مې درته وکړه چې ښځه دې کې د غلا صفت ډېر زیات دی. نو چې زیان دا هم شوه چې ولا یسرقن غلا به نه کوئ ګورئ او ولا یزنین زنا به هم نه کوئ. ځکه زنانه په دې باب کې هم ډېره زیاته کمزورې ده. د دې ابو داود شرحه ده بذل المجهود ورته وایي 10 جلده کې زما سره اگر یې کړي وي د زنانه مثال د هغې غوښې دی چې د قصاب په کوړۍ پرته وي پوهېږې پرې باندې هغه دا په هغه ځای کې لیکلي دي چې د زنانه پوره حفاظت پکار دی. ځکه خو الله د هغې لپاره حجاب مقرر کړی دی فرده مقرر کړې ده هغې په کور کې پابنده کړې ده. ځکه چې د زنانه مثال چې دی د هغې غوښې دی چې د قصاب په کوړۍ پرته وي نو تبرګی او چاړه راله چې کوم ځای ته ځان له راپرې کوې هغه غوښه تا ته غږ کوي چې دا ځای رانه مه پرې کوه دا ځای رانه مه پرې کوه. دا مثال د زنانه ورکړی دی. نو ځکه وایي چې زنا به هم نه کوئ. ولا یقتلن نو هنده وایي حره هم زنا کوي. حره ښځه هم اصیله ښځه هم چېرته زنا کوي. او بیا ولا یقتلن اولادهن نه به وژني خپلو بچو لره. دا څلورم شرط دی. قرآن وایي دا وعده تې واله چې بچي به نه وژنئ.
څنګه چې د جاهلیت په زمانه کې به ښځو بچي وجل، هلکان او جینکۍ دواړه به یې وجلې. جینکۍ به دې وجې نه وجلل دا عار دی، سبا به د دې تپوس دپاره یو سړی را چې ما دې لور راکړه، او واړه به یې دې وجې نه وجل خشیت املاق، د دې وجې نه چې فقر و فاقه به راشي. او مولانا محمد علي صابوني رحمت الله علیه هغه لیکلي دي اوس وایي چې جاهلات ښځې او د اسلام نه عاري ښځې اوس چې کوم جنین یعنی ماشومان په خېټه کې دننه وجني چې دا بار ته رانشي، کوم چې خانداني منصوبه دی لعنت دی، او دا ایوب خان دی پاکستان ته راوړی و، دا د قرآن او سنت خلاف کار دی. دا سید ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه په دې باندې کتاب لیکلی دی اسلام اور ضبط ولادت، او دا بهترین کتاب دی. مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان هم لیکلی، خو مفتی صاحب د مولانا مودودی په کتاب باندې په خپل کتاب کې حوالې ورکړي دي چې مولانا مودودی داسې ویلي دي، مولانا مودودی داسې ویلي دي. او دا کتاب دی چې ایوب خان ضبط کړی و، 500 روپۍ جرم و. مونږ هلکانو ستا په شان طالبانو هغه زمانه کې 500 روپۍ جرم و چې چا په لاس کې دا کتاب ولیدی شي. ته یې 500 روپۍ سرین دا عمرانۍ روپۍ ورته نه یادومه، په 10,000 او په 12,000 به جرب ځمکه کېدله بیا بعد. اوس په 30,000 روپۍ باندې د یو کال تاله یو جرب ځمکه څوک د یو کال دپاره د کار دپاره نه درکوي جیاره. نو دا 500 روپۍ دا ډېر لوی شی و، دا $500 نه هم زیاتې وي. هغه کتاب اوس هم د مسلمانانو په لاس کې دی. ایوب خان ضبط شو او هغه چینجو به هغه هډوکي هم خوړلي، ختم شو. نو ځکه وایي چې بچي به نه وژنئ، بچي به نه وژنئ، جاهلیت کې هم چې څنګه وجل. نو هندوی چې ربیناهم صغارا وقتلتهم کبارا، هنده ورته وایي وایي موږ واړه لوی کړي وو چې ګډ شو تا مړه کړه. په بدر کې د دې یو زوی حنظله په نوم باندې یو زوی د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاسه وجلی شوی مشرک و. نو دی وایي موږ واړه لوی کړه، تا راله چې کوم دی مړه کړه. ولا یاتین ببهتان، او راتله به نه کوي دا زنانه، دا بل شرط دی چې راتله به نه کوي په الزاماتو لګولو باندې. ښځې په یو بل باندې الزامات ډېر لګوي، ای پلانئ ای پلانئ، او پردي سړي به ورپورې تورئ. نو دا شی په زنانو کې انتهایی ډېر دی. نو دا هم په بیعت کې رالل چې ولا یاتین ببهتان. بس هنده وایي چې ان البهتان لامر قبیح، بهتان خو ډېر لوی قبیح عمل دی. او ان الله یأمر بالرشد والهدایه. پرې پوهېږئ. بس بیا دغلته غبه زرګه شوله، اوس دا کلمې به یو کې خبرې به کوي. اوسه پورې هغه به خیر شه که نه چې د حضرت حمزه په لاس ولاړه وه او د مجاهدینو شهیدانو د پوزو او د غوږونو نه یې هار ساز کړی و، غاړې ته یې اچولی و. هغه نشې الله ماته کړه. ابو سفیان مزغلی هلته ناست دی او یبترینه چې تړي دی لره من بین ایدیهن و ارجلهن، مخې د خپلو لاسونو او د خپلو خپو ته. دا د دې معنا دا ده چې دا وړوکې د زنانه پیدا کیږي نو دا د هغې د لاسونو او د خپو د مخې ته راغورځېږي د هغې نه اجني. نو دا به هغې داسې کول چې یو زنانه به د خپل خاوند نه یېرېدله چې دا په ما باندې ښځه وکړي، نو بس پردی وړوکی به یې راونیو او دعوه به یې وکړه خاوند ته داستان دی، هغه به زمانه نه دی، نه ویل داستانه دی. نو دا قرآن هغې ته اشاره کوي چې دا بهتانونه به نه تړئ چې پردی وړوکی راوالي او په خپل خاوند پورې انخلی چې دا د ده نه زما شوی دی او حالانکې دا نه تا نه شوی او نه د هغه نه شوی. او دا ولا یعصینک فی معروف، نافرمانی به نه کوي ستا په نیکو کې، په نیک کار کې به ستا نافرمانی نه کوي پیغمبره. دا شپږم شرط دی چې نافرمانی به نه کوي ستا. او دا مسله ده چې د هیڅ چا خبره په ګناه کې نه منئ، د استاذ به نه منئ،
د لیډر به نه منئ، د پلار به نه منئ، د مور به نه منئ، د قوم او قبیلې به نه منئ، هیڅ چا به نه منئ. په ګناه کې به هیڅ چا د استاد خبره به هم نه منئ. که استاد خدای په غضب اخته کړی دی، په بل طرف روان دی او ته په استاد حوالې ورکوې، زما استاد داسې ویل، ستا استاد دلیل دی په شریعت کې څه چې ته ماله په استاد حوالې راکړې؟ قرآن راته وښایه، حدیث راته وښایه، فقه اسلامي راته وښایه. ستا پلار خو پکې دلیل، ستا استاد خو پکې دلیل دی، نو پلار دلیل دی او نه لیډر دلیل دی او نه مشر دلیل دی او نه کشر او نه ښځه او نه سړی، هېڅوک دلیل نه دی. پیغمبر اسلام ته الله وایي چې ورته وایه چې ولا یعصینک فی معروف، ستا نافرماني به په نیکۍ کې نه کوي. حدیث دی چې لا طاعت لمخلوق فی معاصیة الخالق. نو که دا شپږ شرطونه چا منل نو په بایعهن بخنه دغه دا بیعت ورسره وکړه پیغمبره، او واستغفر لهن الله. کوم چې د مخکې څه شوي دي د جاهلیت په زمانه کې، د هغې نه وله الله نه بخنه وغواړه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخونکی او مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. آخری آیات دی. ابتدا چې د کومې مسلې نه شوې وه، انتها د صورت هم په هغه مسله باندې وشوه. په ابتدا د اسلام کې د اعداء الله سره به دوستي نه کوئ، چې څوک هم د خدای دشمن دی نو ستا د دشمني چې ته مؤمني. او اختتام هم په دې باندې راغی چې د خدای د دشمنانو سره به دوستي او تعلق نه سازوئ. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا، دوستی مکوئ، ما وړئ، قوما یو قوم ته هغې سره دوستی او تعلقات مقایموئ، غضب الله علیهم چې غصه شوی دی الله په هغې باندې. چا ترجمه یهود کړي دي، چا مشرکان کړي دي، خو عامه محققه ترجمه دا ده چې نوم کافر مغضوب علیه دی او نوم کافر ملعون دی. که یهودی دی ملعون دی، که بنی اسرائیلی دی ملعون دی یهودی، او که پیرنګی دی او که دهری دی او که نوم کافر دی، مغضوب علیهم او ملعون دی. قد یئسوا من الآخرة، یقینا دا قوم چې تاسو سیارانې لاس ورکوئ دا یقینا نا امیده شوي دي د آخرت نه. دوی د آخرت د ورځې د قیام نه او هلته د کامیابۍ او ناکامۍ نه مایوسه دي، هیڅ نشته. کما یئس الکفارو، لکه څنګه چې مایوسه دي عام کفار من اصحاب القبور، د خاوندانو د قبرونو نه. د دوی چې د چا عزیز به مړ شو، پلار، رور، ښځه، زوی، دوست، نو بس هلکه دا یې اخري دیدن دی، راځئ اخري دیدن یې وکئ. اوس هم دا خلک وایي، حالانکه اخري دیدار دا به د مؤمنانو دا به په آخرت کې کېږي، قیامت به قایمیږي او یو بل سره ملاقاتونه کوي. د مؤمن عقیده به دا وي چې دا اخري ملاقات نه دی زما د خپل عزیز او خپل مړي سره، بلکې دا چند روزه فراق دی او بیا به همیشه یو ځای والی. کما یئس الکفار من اصحاب القبور یو ترجمه دا ده، لکه څنګه چې مایوسه شوي دي کافران د راژوندي کېدلو د اصحاب القبور نه. او یو بله ترجمه دا هم ده چې دا من بیانیه دی او دا کفار مبین دی. کما یئس الکفارو، لکه څنګه چې مایوسه دي کفار، دا کفار څوک دي؟ د اصحاب القبور دي. ځکه د ده مثال د مړي دی، د ده په ژوند کې هېڅ خیر نشته، او کوم ژوند کې چې خیر نه وي په ژوند باندې حساب نه وي. واخر دعوانا ان الحمد. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف ترجمو باریکو باندې پوهه کې دې سره سره الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کړي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات شوي دي الله ټولو بخي، څونه بیماران دي د مسلمانانو الله شفا کامل عاجله ورکړي.
خدای زمونږ جامعه تعلیم الاسلام مدني آباده کړي، دې کې څونه کمی د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله دې نه جید محققین علما، خدا ترس علما، د قرآن او سنت علما، خدایا د دین د اقامت علما، خدای د دین لپاره کار کوونکي علما دې پیدا کړي، او خدای دا مدرسه زمونږ د آخرت د نجات لپاره بهترین ذریعه وګرځي، دې په زمونږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه